तुझको मैं बजा मेरी करके यूं ना सता चढ़के तू ना जा हो आज दिल दी मर जा इंज तेरा सासा सुन दिल दी सादा एक बारी सुन ले वो ख्याल तुझको मैं जा मेरी करके यूं ना सता हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक वेलकम बैक اوردونکو زلی بیا تاسو سره کله आज तक वो हिना اوردونکو پروګرام د شعور ماته ویل شي جنید ان چې اوردونکو دا پروګرام تاسو لپاره د FM 100 ریډیو روخان د سټوډیو نه وړاندې کیږي اوردونکو موږ سره موجود دی ډیپټي ډي ایچ او صاحب ډاکټر شاه صاحب چې د موجود دی دغه سره هډر زیات د مخ کې ډیر زیات زمونږ هغه د سټوډیو هغه کم سیستم چې هغه روا دا واوی د ډیر وخت نه دغه خدمات د زیلې د فارم بیا زموږ د ریډیو د فارم دغه ډیر زیات خدمات دي خو ریسنټلی اوس تازه وخت کې هغه چې د بیمار شي او د خصوصیت په ډیر غټ اثر ورزدلې واغښتنه کو ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه له سرسیات مخدد خیر سره ډیره مننه. مبارکي درته درکو صحت والله درکو سر مننه. په دې باندې ډیر زیات خوشاله شو چې ډاکټر صاحب چې دغه نصیحت ورکړل شوی دی اول چې دغه پیغام را ورسېدو ډیر زیات خپه شو ډیر زیات پریشان شو چې بیا هم دغه پیغام اوردو چې ډاکټر صاحب الله نصیحت ورکړی دی ډاکټر صاحب په لندو په داسې په دغه الفاظو کې زموږ اوریدونکو ته چې هغه موږ په تفصیل سره پوه شو دي خو دا بیماری څنګه بیماری و تاسو باندې دغه اثر تیر شو تاسو باندې دغه سخته تیر شو او تاسو سره خبرې شوم اوریدلې چې ډیر زیات تکلیف تاسو باندې دغه بیماری په اړه باندې اوریدونکو سره شریک کړئ. ډیره مننه مهرباني جنید انجم صاحب یو ځل دلته بیا درابلنی او تاسو ته مبارکباد مننه کوم احترامات پېښ کوم ټول قوم ته د ټول نه اول زه نن د اف ام روخان د دې پر خپلونی په وساتت سره د هغه ټولو خلکو شکریا ادا کوم تاسو سوال وکړو او د هغه ټولو خلکو زه مهرباني شکریا ادا کوم کوم چې موږ په خپل دعاګانو کې شامل وساتلو د میډیا سوشل میډیا په ذریعہ باندې د خپل پیغاماتو په ذریعہ باندې د خپل ټلیفون کالز په ذریعہ باندې هغه خپل نمینه او د پیرزونو اظهار مو موږ د هغې ټولو د زړه نه زه زما خاندان زموږ محکمه صحت او زموږ ډسټرکټ اډمنسټریشن موږ ټول د هغې مشکور یو او موږ شکریا ادا کوو. جنید انجم سر سوال تاسو وچېړو او هغه دا ده چې ریسنټلی په ما باندې زموږ په خاندان باندې زموږ په فیملی باندې کوم یو پوره ازمایش تیر شو او الحمدلله موږ د هغې نه انشاءالله ستاسو په دعاګانو باندې راوتو والی او راووتو دي نه کافي خلک نیګټیو راله زموږ والد صاحب دې ټایم کې چې هغې کله هغه وخت کې په آی سی یو کې ایډمټ وو هغې د هغه ځای نه بیا های ډیپنډنسي یونټ ته شفټ شو او د دې قوم په دواګانو باندې ستاسو په دواګانې باندې هغې نن په نارمل وارډ کې هغې ته نارمل ټریټمنټ میلاویږي الحمدلله د هغې حالت ډېر سټیبل دی ډېر بهتر دی د هغوی صحت الحمدلله کافي امپروف دی موږ ستاسو هم مشکور یو او د خپل رب هم ډېر زیات شکریا ادا کوم. داسې دی زه به د هغه خلکو دپاره دا خبره وکړم چې کوم خلک وایي چې دا بیماري ګپ دی یا دا بیماري مذاق دی بیماري شتې نه هسې نزله زکام په شانتې دی دوه درې خبرې ډېرې زیات ضروري کومه میډیکلی پروون هغه دا دي دې بیمارۍ کې دوه درې مرحلې داسې راځي یا داسې دوه درې پروسیسز کېږي چې هغه ستاسو خو دې مکه چې چا ته هم شوي د هغه د مرګ باعث جوړېدی شي. جی ډاکټر صاحب نمبر 1 خبره دا ده چې کله دا وایرس په انسان باندې اٹیک وکړي او مخکې ډي سی صاحب او ډي ایچ او صاحب هغه ډېر په تفصیل کې خبره وکړه چې په 80% خلکو کې دا کله کله علامات ښکاره نه کېږي. زه به دا خبره ایډ کړم چې علامات ښکاره کېږي خدای مکان نو هغه ټایم کې انسان بیا ډېر بدل سټیج ته تللی جی که چا ته اکسیجن ډیفیشنسي شروع شوه د کم سړي اکسیجن سیچوریشن کم شو د بیماری نوعیت دا دی چې کله دا په مرۍ کې دا دونه نقصان نه کوي خو که دا وایرس کله لنګس ته لاړ شي په پیپړو باندې اثر وکړي نو دا د پیپړو هغه ځای متاثره کوي په کوم ځای کې چې د وینې سره د پیپړو د ګیس ایکسچینجز کېږي د ګیسز ایکسچینج کېږي د اکسیجن او کاربن ډای اکساید او نور چې کوم انسان ته پکار ګیسونه دي د هغې ایکسچینج کېږي هغه ځای دا افیکټ کوي هغه ځای نه متاثره کوي چې هغه ځای کله متاثره کړي بیا د انسان میډیکلی موږ ورته وایو چې د اکسیجن سیچوریشن کم شو چې اکسیجن سیچوریشن کله کم شي this must be taken as a serious emergency
او بیا دا انتظار نه دی پکار چې دی ما باندې بل وخت راځي او هغې نه پس به زه ډاکټر له رسوم، بلکې چاته هم چې په دې بیمارۍ کې رسا لنډ کېدل شروع شو، د دې مطلب دا دی چې د هغه په پیپړو باندې د هغه په لنګز باندې اثر شروع شوی دی. خدای مکړه دا اني ټایم یو سیریس ایمرجنسي او د هغې نه پس د مرګ باعث ګرځېدی شي. اولنۍ خبره دا ده. دویمه خبره دا چې کله باډي د وایرس خلاف جنگ کوي او خپل ایمیون سیستم د هغې خلاف متحرک او فعال شي، هغه ټیم کې مونږ ورته وایو میډیټرز ورته وایو، سایټوکاینز ورته وایو، هغه یو سټارم ډیولپ کوي، یو طوفان برپا کوي او هغه سایټوکاین سټارم د انسان د مرګ باعث ګرځي. جی سر. دریم چې کوم څه هغه دا دی چې دا وایرس د انسان په سره وینه باندې هم اثر کوي، هیموګلوبین رنګ هم اټیک کوي او هغې د وجې بیا مونږ ته ډسیمینیټډ انټراواسکولر کوګولیشن وایو یا د بلډ یو کلاټ جوړیږي او هغه بیا د سډن ډیت د حادثاتي موږ د فوري مرګ باعث ګرځي. ګپ نه دی ګڼل پکار او خدای مکړه زه دا خبره کوم چې دا هغه مرض دی، ما مخکې مې یو ځل ویلي چې دې کې انسان ډېر نارمل روان وي، ډېر زیات بولډ شي، خو خدای مکړه دا هغه مرض دی چې دا نن انسان بالکل ټیک ټاکي، سبا په آی سی یو کې، بل ورځ په وینټیلیټر وي او خدای مکړه بل ورځ هغه په دنیا کې نه وي. لہذا this is a serious disease. مونږ باندې تېره هم شوه، مونږ هم لیده. زه به صرف خپل والد صاحب خبره وکړم چې کله ماښام کې هغې بالکل روغ جوړ او تقریبا دا د هغې د وایرس کانټیکټ کولو ومه ورځ وه. هغې نه مونږ ته پوس وکړو چې دا څه شی زړه ته کېږي، څه مو خواهشي چې مونږ درته پوښ کړو. او هغه زما یو ورور ته وویې چې یاره چکن فرای راته لږ جوړ کړه، دا راته وکړه، دا راته وکړه. هغه ټایم کې هغې خوراک وکړو، ټیک 2 غنټې پس بالکل هغې نارمل و او ټیک د هغې نه 2 غنټې پس مونږ خو چې مونږ کور کې وړه کې آی سی یو سیټ اپ جوړ کړی و، مونږ سره پلس اکسیمیټر موجود و، مونږ سره مونیټرز موجود و، مونږ سره بلډ پریشر مونیټرز هر شی خپل پوره موجود و. ټیک 2 غنټې پس هغې ته شیورینګ شروع شو، هغې ته سویټینګ شروع شو، خولې ور باندې راغلې او مونږ چې بیا هغې ته پلس اکسیمیټر ولګو نو هغه ټایم کې د هغې اکسیجن سیچوریشن ډراپ شو، تقریبا 85-86% و. مونږه خپل کور کې اکسیجن سلنډر یې هم ښودې وې او د 2 غنټو د هغه مینج کولو لپاره چې هغه یو سیریس ایمرجنسي وه او مونږه پراپر هسپتال ته د رسولو پورې تقریبا 2-2.5 غنټې کې مونږه 3 اکسیجن سلنډر یې استعمال کړي. نو دا آسان کار نه دی، د دې مینج کول بیا د عام سړي لپاره ګران دی. یو کال مونږ سره په لاین د بخښنه غواړم، بیا به دقیقې ځای نه خبره کنټینیو ساتو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر سفینہ. جی ڈاکٹر صاحب څنګه حال صحت مو ښه دی د خیر سره؟ الحمدللہ. میں اس پروگرام کی بہت زیادہ تعریف کرنا چاہوں تو شاید کم ہوگا اور بہت مزے کا پروگرام ہے، بہت انفارمیٹیو ہے، بہت سارے لوگوں نے اچھی اچھی باتیں کر دی. لیکن میں کوشچن کرنا چاہتی ہوں. جی میڈم. میں اس سے پہلے ڈی ایچ او صاحب نے اور ڈی سی صاحب نے کافی انفارمیشن دی ہے، لیکن کچھ چیزیں میرے لیے ابھی بھی کچھ انکلیئر سی ہیں. ابھی جس طرح سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایس او پیز فالو نہیں کر رہے، یا اسپیشلی جو لوگ ایسے ہیں جو اے سمپٹومیٹک ہیں، اور یا پھر وہ لوگ جو سمپٹومیٹک ہیں لیکن خود کو پازیٹیو یعنی خود ٹیسٹ نہیں کروا رہے نا. اور جیسا کہ آج کل لاک ڈاؤن ریلیز بھی ہوا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بیماری تو گپ ہے. تو اس کے حساب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کیا کنٹینجنسی پلاننگ کی ہے، اور سیکنڈلی اسٹیٹ نے کیا کنٹینجنسی پلاننگ کی ہے، اور کیا یہ پلان ابھی سے بن چکا ہے فردر فار دا ورسٹ کیس سیناریو، ان کے پاس کیا پلانز ہیں؟ جی میڈم اور کوشچن ہے آپ کے؟ نہیں دس از دا کمپلیٹ کوشچن. تھینک یو. اوکے تھینک یو، اللہ حافظ. جی ډاکټر صاحب بیا به خپل پوښتنې طرف ته راشو. د میډم ته ډاکټر سفینه میډم چې هغې موږ سره په لاین راغلې وه، زه هم چې دغې ته جواب ورکړو. زما خیال دا دی چې دې سوال د عامو خلکو یو سوال د دې په ژبه باندې د هغې عکاسي یا د هغې ترجماني ده، او دې ټایم کې مونږ پراپرلی بالکل مونږ ته دا پته ده چې لاک ډاون کې نرمي راغلې ده او هغه د عوامو د بهترین مفاد دپاره ده. د لاک ډاون مطلب دا بالکل نو چې مونږ بازار کولاو کو، د هغې هرګز هم دا مطلب نه و چې خلک د ټول راشي او په بازار کې د یو جمع غفیر جوړ شي، بلکې د هغې مطلب دا و چې خلک د راشي
او خپل د هغې چې کوم بنیادي ضروریات دي چې د هغې په اغستو کې هغې ته سهولت شروع شي. یا د چا واړه واړه کاروبارونه دي د هغې د کور معیشت د 2-3 میاشتو نه متاثرونه چې هغې ته لږونې سپورټ میلاو شي. د هغې چرته هم دا مطلب نه و چې خدای مکه ټول خلک راشي او په بازار کې اجتماعي خودکشۍ دپاره اقدامات وکړي، بلکې د هغې مقصد دغه و چې کوم ما مخکې بیان کړو. زمونږ د هیلث ډپارټمنټ یا د ډسټرکټ اډمنسټریشن پلین یا منصوبندي سره هغه دا ده چې مونږ دې ټایم کې مونږ سره 3 آیسولیشن وارډز دي په ټي ایچ کیو هاسپټل چکدره، ټي ایچ کیو هاسپټل سمرباغ او ډي ایچ کیو هاسپټل تیمرګره کې. جی سر. مونږ خپل کوارنټاین سنټر چې کم کې به مونږ په مریضانو باندې سټے کول، بهر نه به کم خلک رااله، تبلیغي حضرات به رااله، د چا چې به کمپلیکس ټراول هیسټري وه هغې به دلته رااله، د هغې به مونږ کوارنټین کول. مونږ هغه موډ شفټ کو او 2 ورځې مخکې مونږ دا فیصله وکړه چې مونږ به په هر کیټګری ډي هاسپټل کې، په هر ټي ایچ کیو هاسپټل کې او په هر رورل هیلث سنټر کې به مونږ کم از کم د لس بیډز آیسولیشن وارډ جوړو. د آیسولیشن وارډ مطلب دا دی چې دلته به مریض ته پراپر ټریټمنټ ملاویږي. نو خدای مکه چې کم خلک مریضان دي یا هغې ته مشکل جوړیږي هغې ته به هلته ټریټمنټ ملاویږي. دویمه خبره دا ده چې کم خلک ټیسټونه نه کوي، د هغې په ذهن کې اوسه پورې دا سوالات دي یا د هغې هیلث کیر سیسټم ته لا هغسې اپروچ نشته یا ورته اویرنس یا معلوماتو کمی ده. هغې لپاره موږ د پرون نه دا پلین کړې ده او نن هغه موږ ایگزیکیوټ کړې ده. डी एच ओ ډاکټر محمد نذیر صاحب او د ډیپټي کمشنر سعادت حسن صاحب په حکم باندې چې کم ځای موږ ته کیسز راځي یا پوټنشل کیسز موجود دي یا د معاشرې نه موږ ته ریپورټ کیږي چې هلته پوټنشلی های ریسک پیشنټس پراته دي، هلته نه موږ خپله کمیونټي سامپلینګ شروع کړو. موږ په هغه معاشره کې په خپله باندې وضو او خلکو نه سیمپل اخلو. خپل ټیمز موږ ریپډ ریسپانس ټیم 1 and rapid response team 2 په نوم باندې موږ په کافي تعداد کې به د ضلع کې 30-35 ټیمز نور جوړ کړه. نن د هغې پراپر ټریننګ وشو، ما خپله ټریننګ ورکړی دی، موږ سره نور ملګري د ډبلیو ایچ او هغې ټریننګ ورکړی دی. دغه خلک به اوس دي په کمیونټي کې به سامپلینګ هم کوي، په کمیونټي کې به ریسپانس هم ورکوي. بل موږ دا وکړه چې څومره زموږ اکسیجن کنسنټریټر دي، چونکې دې وخت کې مریضانو ته به خدای مکړه د اکسیجن د کمي مسله راځي. بیا ما تاسو چې وختي خبره وکړه خپل والد صاحب چې مونږ په 2 غنټو کې په 3 اکسیجن سایلنډرو باندې هغه هارډلی مینج کو چې هسپتال ته ورسي. هغې لپاره مونږ دا کړل چې یاره اکسیجن سایلنډر مهیا کول، د هغې ریفلینګ ټایملی د هغې اویلیبلیټي یو ایشو ده. لہذا مونږ اکسیجن کنسنټریټر داسې یو مشین دی چې خپله تا د اکسیجن سپلای کوي، اکسیجن تیاری او مریض ته مونږ ورکولی شو. نو زمونږ په هر آیسولیشن وارډ کې به انشاءالله اکسیجن کنسنټریټر پروت وي. کم ځای چې نشته هغه موږ ډیپټي کمشنر صاحب ته ریکویسټ کړی ایمرجنسي پروکیورمنټ به مونږ کوو، هلته به اخلو. نن مونږ د هغې د خپل څونه ریسورسز دي فور ایمرجنسي یا کانټینجنسي د هغې مونږ پراپر اسسمنټ او هوم ورک کړی. اوسه پورې مغې ته ناست یو، ورځ دوه کې مونږ دا فاینل کړو چې مونږ سره کم څیز د مریض د علاج لپاره اویلیبل دی، د کمی دی چې هغې باندې مخکې مونږ لاړ شو. زما صرف درخواست دا دی چې د لاکډاون نرمۍ مطلب یا د حکومت په ایس او پیز کې د نرمۍ مطلب دا هرګز هم نه دی چې مونږ د هرډ سوسایډ وکړو، بلکې مونږ دا وایو چې مونږ د هرډ امیونټي اکوایر کړو. 60 نه والا 75% خلکو پورې زموږ چې کله خلک داسې شي چې هغه امیون شي، 25 to 40% خلک به خپله هغې قوت مدافعت دومره زیات چې دا وایرس هغې ته څه نشي ویلی. دې وخت کې د ځوانانو لپاره زما پیغام دا دی چې تاسو بازار ته فریکونټ تلل، غیر ضروري مجالس او محفلونو کې د سوشل ډسټنسنګ خیال نه ساتل او هغې کې شرکت کول، بیا راتلل خپل مور او پلار سره په نږدې کانټیکټ کې پاتې کېدل، خپل نیاني ګونو سره خپل مشرانو سره په کانټیکټ کې پاتې کېدل، دا څه نقصان دی. مونږ له های د پوسټونو په صورت کې نو زه دا وایم چې هر څیز نه د خدای پاک د رحم امید، د خدای پاک د یو خاص کرم او په هر چې کوم انداز باندې ته کوم څیز ته سوچ کې اکارډنګلی هغسې کېږي. نو زه دا وایم چې دا بیماري سټیګما نه دي ګڼل پکار، د پرایویټ او د ګورنمنټ لیبرټیانو هېڅ تفریق داسې مسله نشته. درېیمه دا دی چا باندې یا د چا په خاندان کې دا بیماري ده، دا ډېر په خاموشۍ، ډېر په ښه انداز، ډېر په ښو سوچونو کې او دې نه یو ډېر ښکلی او ښه یاد جوړول پکار دي، په هغه انداز باندې دا بیماري تېرول پکار دي. نه چې خدای مخواسته مونږ نیګیټیو سوچونه کوو، مونږ ته بار څه شیطان او وساوس او ذهن او سایکیټري او دا، نو بجای د یو بیماري نه مونږ ته 20 بیمارۍ نه جوړول پکار، بلکې مونږ کول اینډ کام اوسېدل پکار دي او پراپر خپل ځان مینج کول پکار دي. دا ضروري خبره ده.
ډاکټر صاحب تاسو ډیر تفصیلی چې د خبرې وکړې د حوالې سره د کورونا وایرس د حوالې سره اوردونکو زما خیال دی چې تاسو به پوره چې د ډاکټر صاحب چې کومې خبرې دی به تاسو خپل عمل کې راولي، خپل ذهن کې د ضرور به اچوي، ځکه چې هغوی دغه بیماري ته په خپله باندې هسې نو لیدلې وه او تاسو ته وي چې یار زموږ فیملي چې دغه ډېر متاثر شوي وه، نو ضرور اورېدونکو خپل خیال ساتل چې دی هغه پکار دي. داسې نه خدای مه کړه چې هغه وخت موږ باندې راشي او موږ چې دی بیا بې قابو شو، دغه کنټرولول موږ ته بیا ډېر زیات مشکل شي. ډاکټر صاحب ډېر زیاتې پوښتنې چې دي هغه ما سره شته، خو ټایم کم پاتې دی. اخیره کې بیا زه غواړم چې تاسو بیا هم چېرته پروګرام ته راوغواړو، دغه پوښتنې تاسو نه وکړو، خو اوس چې کومه ستاسو کم د کورونا وایرس حوالې سره چې کوم منډې ترړې دي، کوم هلې ځلې چې دي، کوم ایسوپي چې کوم د ضلعي حکومت دي یا د نه علاوه د صوبایي حکومت دي یا د ګورنمنټ دي، ګورنمنټ اف پاکستان دي، نو هغې کوم سلسله چې دغه تاسو سره روانه ده؟ ضروري خبرې ده چې کومې دي هغه عرض کوم په دې ټایم کې چې ستاسو هم د ټایم کمی دی، خلکو هم د خوب ټایم دی. اولنۍ خبره دا ده چې زمونږ جنرال یو پرسپشن دی او د هغې بیا یو اظهار هم دی، او هغه دا ده چې مونږ د حکومت اول چې په کوم کار باندې تنقید کوو، هغې نه پس مونږ وایي هغه کار ښه اوس پرې بل باندې تنقید کوو. کله چې لاکډاون ولګېدو اکثریت خلک راوایي چې نه هېڅ هم نه کېږي، داسې خاص مسله نه ده، خو لاکډاون نرم پکار دی، مونږ ته د بنیادي ضرورت په حصول کې ډېر زیات مشکل دی. څوک چې کاروباریان وو هغوی وایي چې زموږ کاروبارونه متاثره شو، دغه د تنخواګانو تنخوادارو خلکو تنخوا اخلي، هغوی ته څه مسله نشته. مونږ کاروبار او زموږ معیشت، زموږ کورونه، زموږ چاپېریال ټول متاثره شو. خو چې کله بیا حکومت لاکډاون نرم کړو، د هغې نه ډېر زیات شکایت، د هغې نه ډېر زیات تنقید بیا شروع شو. نو زه دا خبره کوم چې میسج پراپرلی اخیستل پکار دي او د خپل حکومت پالیسي پراپرلی انډرسټینډ کول پکار دي. دې ټایم کې د حکومت پالیسي دا ده چې مونږه څنګه چې پرون وزیر اعلی خیبر پښتونخوا هم دا خبره کړې ده چې مونږ سره په دوه محاذو باندې جنګ دی او دواړه محاذونه یو بل نه زیات دي، د هغې سنجیدګي یو بل نه ډېره ده، د هغې سیویریټي یو بل نه ډېره ده. یو زمونږه دلته غربت دی، افلاس دی، او بل طرف ته د کورونا یو چیلنج دی. دا دواړه سات چلول دي. دې ټایم کې د ټول نه ضروري خبره دا ده چې مونږه لاکډاون هم نشو جاري ساتلی او مونږ کورونا هم نشو افورډ کولی، برداشت کولی. لہذا چې کوم څه حکومت وایي دا داسې اسانې خبرې نه چې بس چرفلي نه راووتې ویې یا څه د یو څو الفاظو هیراپیري ده چې هغې ویل، بلکې دې باندې پراپر ایکسپرټس، ماهرین د مختلف فیلډز کینی او هغې نه پس یو فیصله، یو پالیسي ډیسیژن جوړېږي. دې ټایم کې د دواړو کارونو سره، د دې دواړو چیلنجز سره مونږ به څنګه مقابله کوو، هغې لپاره ضروري خبره دا ده چې کوم مونږ احتیاطي تدابیر وایو او بار بار یې وایو، هغې باندې په سختۍ د عمل کولو ضرورت دی. په هغې کې دا دی چې مونږ له اوایډ کول پکار دي غیر ضروري هغه ځایونو ته تلل چې هلته ګڼه ګوڼه ده، غیر ضروري هغه ځایونو ته تلل چې هلته خدای مکړه مونږ وایرس ته ایکسپوز کېږو یا وایرس مونږ باندې حملاور کېدی شي. بار بار خپل فریکوینټ هینډ واش مونږ ویلي دي، هغه ډېر زیات ضروري دی چې وایرس مونږ سره اټیچ نه شي، د هغې ریپروډکشن ونه شي، د هغې ګروت ونه شي، د هغې مخکې افزایش ونه شي. د هغې نه پس مونږ له سانیټایزر استعمالول پکار، په هر ځای کې مونږ له ماسک انشور کول پکار. او دا ماسک داسې شی دی چې دا صرف یوازې تا محفوظ نه ساتي بلکې ستا نه بل سړی هم محفوظ ساتي. د دې دوه فایدې دي. نو هر ځای مونږ له ماسک انشور کول، هر ځای مونږ له سوشل ډسټنسنګ اسپیشلی په هر محفل کې، په هر نجي، مذهبي، سیاسي، سماجي څومره چې زموږ رابطه کار دي په هغه ځای کې سوشل ډسټنسنګ ضروري دی چې مونږ فالو کړو. او همدغه طریقه ده چې مونږ به د وایرس سره په یو کامیاب انداز باندې وو. ما مخکې وویل یو خاص پرسنټیج چې کله زموږ متاثره شي، هغې نه پس به خاص خلک زموږ دي چې تقریبا 60-75% خلک زموږ متاثره شي، ریکور شي. نو دا 25 to 40% خلک به خپله انشاءالله هغې کې به د امیونټي راځي. هغه میډیکلي پروون خبره ده، هغې ته مونږ په میډیکلي ورته هرډ امیونټي وایو. خو مونږ له د دغې آبادۍ که بلکل مونږ کنټرول کولی نه شو، نو مونږ له د هغه آبادۍ سلیکشن پکار دی. او هغې سلیکشن نه زموږ مشران، زموږ ماشومان، زموږ پریګننټ لیډیز،
سپیشلی دا موږ له بچ کول پکار دی چې خدای مکه دا په متاثرینو کې رانه شي. هغې دپاره زه ضروري ده چې یوازې په بازار او په دکان او په تجارتي مراکزو کې موږ سوشل ډسټنسینګ ونه ساتو بلکې خپل کور کې. دې ټیم کې ډېره بهتره ده چې تاسو خپل مور پلار سره کښېنئ روټۍ ورسره ونه خورئ ځکه چې دا د هغوی د صحت دپاره بهتره خبره ده. دې ټیم کې ډېره ښه خبره ده چې تاسو بهر نه راشئ بالکل مور پلار سره نږدې ناست یئ. دې ټیم کې ډېره ښه خبره ده که موږ خپل مور پلار له خپل مشرانو له خپل نیکونو له خپل ماشومانو له چېرته اوبه رالو چېرته ورله روټۍ راوړو. زموږ زنانه سپیشلي زموږ خویندې وروڼه خویندې میندې هغې له دا پکار دی چې که موږ هغې صرف کوو د هغې خدمت کوو هغې نه مخکې لوښی بالکل پراپر هغه چې کوم لوښ والا صابون دی هغې سره پراپر انځل پکار دي. خپل لاسونه هغې د صرف کولو نه د هغې د خدمت کولو نه مخکې پراپر صابون سره هینډ واش پکار دی کم از کم د 20 سکنډ لپاره. نو دا زموږ د کم د کور دننه احتیاط چې کوم دی دا به زموږ مشران بچ کوي. که خدای مکه بیا زموږ ځوانان ته وم شي نو هغه دومره ډېر زیات د هغې ډیث ریټ نه دی خو زموږ های ریسک پاپولیشن چې کوم دی هغه زموږ مشران دي هغه زموږ هغه میاندې پلاران نیا او نیکونه دي چې هغې ته مخکې نو دنیا بلا مسلې دي چاته د زړه مسله چاته د شوګر چاته د بلډ پریشر چاته د ساه چاته د دمې هغه تکلیفونه که هغې حال مبتلا دي که خدای مکه هغې سره کرونا راشي نو میډیکل او ریسرچ دواړو ثابته کړل ده او زموږ سره موجود ثبوتونه هم دا ثابته کړل ده ایویډنس بیسډ خبره ده چې هغې ته بیا کرونا صبر نه کوي بلکې هغه بیماریانې نورې ملټیپلای کېږي قوت مدافعت نور ځان کمېږي او خدای مکه بیا موږ خپل مشران لوز نه کړو. نو دې ټایم کې د کور دننه او د کور بهر دا دواړه احتیاطونه د زنانو دپاره د نارینهو دپاره د مشرانو دپاره او د کشرانو دپاره ټول دپاره ډېر زیات اهمیت حامل دی. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه او زما خیال دی چې که ناوخته پورې موږ دې باندې خبرې وکړو تاسو به ډېرې زیاتې خبرې دې باندې وکړئ او خبرې یو حال دی چې ضرور په دې باندې تاسو چې دی عمل کوئ دې خبرو باندې. ډاکټر صاحب ستاسو د راتګ ډېره زیاته مننه او بیا به غواړو چې په دې لنډو ورځو کې تاسو بیا راوغواړو او تاسو نه چې دی د صحت متعلق چې دی پوره ډیټیل حوالې سره پوښتنې وکړو ځکه چې نن چې دی میلمانه موږ سره ډېر زیات وو د هغې د وجې نه قیمتي وخت چې دی زموږ ډېر زیات کم شو. ډاکټر صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه الله دې تاسو له صحت یو ځلې بیا هم دغسې درکړي د خپل هر ځل دپاره د خپلو کارونو دپاره او د دغې خاورې د خدمت لپاره د دغې ضلعې د دغې علاقې د خدمت لپاره وکړي تاسو د دې خاورې تاسو د دې علاقې د دې سیمې د خپل علاقې تاسو خدمت کوئ. ډاکټر صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. اورېدونکو دا زموږ سره ډاکټر ارشاد صاحب چې د هغو خبرې موږ چې دی هغه موږ سره شاملې شوې. اورېدونکو انشاءالله ژوند او زندګي به دغسې به د ډاکټران صاحبان چې دی هغه سټوډیو ته راځي او هغوی به چې د مختلفو بیمارو حوالې سره د نه علاوه د کرونا وایرس حوالې سره چې دغه کمې مسایل چې کوم روا دوا دي یا دغه بیماري چې کوم روا دوا ده په دې حوالې سره احتیاطي خبرې چې هغه تاسو سره شریکوي. ډاکټر ارشاد صاحب چې دی هغه همیشه دپاره راځي خپل خدمات ورکوي هغو ته یو کال په ذریعه باندې چې دی هغه پروګرام ته راځي او خپل د دې علاقې د دې سیمې دپاره خپل چې دی ستاسو پوښتنو جوابونه هم تاسو درکوي. نو اورېدونکو انشاءالله راتلونکي پروګرام کې بیا زیریږو د خپلو پروډوسرانو د خپلو همکارانو ورسره د ډاکټر محمد نذیر خان او د ډیپټي کمشنر سعادت حسین صاحب او د قابل محترم ډاکټر ارشاد صاحب د اړخه ایجاد غواړو. اباد او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.